الرحمن الرحیم. د ذوی الفروزو بحث تقریبا اختتام ته رسیږي. اخیافي ورور او خور دا دواړه دې کې فرق نشته، که اخیافي ورور وي که اخیافي خور وي. نو دغه ته چې کوم دی هغه د دې دوه حالتونه دي، ثلث او سدس. په ځا نقشې ته ګوري بس هلته مسله باندې هلته حصې ورته لیکي. ثلث میلاویږي 1/3 اور 8/24 په شرط دی چې د اخیافي خور او ورور دوه وي یا د دوه څخه زیات وي. په دې کې بیا فرق نه لري چې خامخا په یا نر وي یا به ښځه وي. بس که نر و که ښځه و اخیافي هغه ته ویل کېږي موږ چې په چیز باندې سره شریکان وي، په مور سره شریکان وي. په مور چې سره شریکان وي نو که دوه وي که درې وي نو یا د دوه څخه زیات وي نو دې ته ثلث میلاویږي. دا وجودي شرط دی. اور عدمي شرط دا دی چې اولاد به د مړي نه موجوده، پلار به د مړي نه موجوده، نیکه به نه موجوده. صحیح شول. او نو بیا چې کوم دی هغه د اخیافي ورور ته یا اخیافي خور ته وینې دا دواړه په دې کې سره برابر دي. بس یو ثلث چې کوم دی هغه به پر دواړه باندې تقسیموي. او دا رقم اخیافي ورور خور ته چې کوم دی هغه سدس میلاویږي 1/4/24 که مثلا د 24 والا. شرط دا دی چې دی به یو وي، معنا یو اخیافي ورور یا یو اخیافي خور موجوده والا. نو دې ته بیا سدس میلاویږي. او دویم شرط عدمي دا دی چې د مړي اولاد به نه موجوده، اولاد موږ ویلي ولو، پلار به نه موجوده او نیکه به نه موجوده. که دا نه موجود نو بیا دې ته سدس میلاویږي. نو دا چې مسله حل کوي نو بیا به دغه نقشه چې کوم دا ورقه د ځان سره محفوظه کړي. بس بیا نور چې کوم دی هغه یادېدل ضرورت نشته چې یادونه ولاړ شي، یادونه مشکل دی، اخواته کلل ضرورت نشته. بس دا ورقې ته ګوره بس مازې چې مسله چا ته له راوړله نو بس هغه لاندې دغه حصص ورته ولیکه. وینې چې دا ثلث وړي یا سدس وړي. وینې ثلث هم موږ واضح کړی دی 1/3 دی او سدس 1/4 دی، هغه 1/6 دی. او که مسله د 24 جوړېدله بیا 8/24 او 4/24 دا رقم لیکل کېږي. بس دغه بعد چې کوم دی هغه بیا د ترکیې سره ضرب ورکول کېږي. عقایدې بیا وروسته موږ وایو. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.